بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العلي العظيم. الله تعالی په قرآن عظیم کې فرمایي چې ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن هر چا يطع الله ورسوله چې د الله فرمانبرداري وکړله او د الله د رسول فرمانبرداري وکړله، چې الله او د الله رسول په کوم شي سره حکم کړی وي د هغه فرمانبرداري انسان وکي، نو بیا الله تعالی فرمایي چې فقد فاز فوزا عظیما، دا سړی کامیاب سلو په ډیره عظیمه کامیابی سره، چې الانسان د الله تعالی او د الله د رسول احکام او اقوال ومني او بیا پر هغه باندې عمل وکي، عملی کی یو خو هسې منل دي او یو دا دی عمل په هغه حکم باندې کول دي. نو چې عمل په وکي او وی مني، بیا الله تعالی به دی په دنیا کې هم عزت من کی او په آخرت کې بیا هم عزت من کی، چې په دنیا کې به د هر ذلت، د هر پنچات، د هر بی عزتی، د هر تکلیفات وساتي، او په آخرت کې به الله جل جلاله د فیصله د جنت وکي چې جنت انسان داخل کی. نو نبی علیه الصلاة والسلام یا الله تعالی چې په کوم شي سره امر کوي، ځکه نبی علیه الصلاة والسلام یا الله تعالی و خپل بندگانو ته او نبی علیه الصلاة والسلام و خپل امتیانو ته غلط لار خو دا چې ان شاء الله قسم مش پر او خو چې قسم په بالله که و خپل امتیانو ته نبی علیه الصلاة والسلام غلط لار ورشي، او یا الله تعالی و انسان ته داسې لار ورشي و خپل بنده ته چې د هغه لارې څخه دی هټ سي او د هغه د دپاره نقصان وي، چې الله تعالی وای دا صراط مستقیم دی او نبی علیه الصلاة والسلام وای دا لار انسان و جنت ته رسوي. په دې کې خو هیڅ شک قسم په بالله کسته چې هغه به انسان بیا و جنت ته رسوي. لکه کور په دې باندې زموږ مازې تجربه نه ده سوې. په دې دنیا کې یو ادنا طبیب یا یو ادنا ډاکټر و انسان ته علاج ورکي چې دا ستا دوا ده او دا پلانکی شی دا ستا پرهیز دی. دغه سړی د دې ډاکټر پر خبره باندې دومره یقین کوي چې حقیقت که چیرې ما دا پرهیز مات کوي او یا مې دا علاج دا دوا نه وخوړل، زما دپاره حقیقت دا پر مخ باندې ډېر سخت نقصان دی، زما دا ناجوړي بړاویږي، حتی چې د دې ناجوړي څخه به ما ته مرګ هم پیښ، زه به مړ هم سم. د یو ادنا ډاکټر د ادنا طبیب څخه انسان دغه اخذ کوي چې دا زما ولې هغه چیز دی په یقین رسېدلی، په تجربه رسېدلی، یقین نه هم نه دی چې خامخا به انسان د هغه شي څخه پرهیز کوي چې ډاکټر یا حکیم طبیب ورته فرمایلی، یا به هغه دوا دی ضرور استعمالوي او بیا دا یقین دی چې د دې دوا څخه به جوړیږي یا د دې پرهیز کولو څخه به دا انسان جوړیږي. دا یقین هم نه دی، یقیني خبره هم نه ده، لیکن د الله تعالی او د نبی علیه الصلاة والسلام هر قول یقین دی، هر قول یقین دی چې هغه به انسان بیا و جنت ته رسوي. که بد اعمال کوي قطع نظر د الله د رحمت سره هغه به انسان بیا و دوزخ ته رسوي، خدای تعالی دې موږ ته وساتي، دا به انسان و دوزخ ته رسوي. دا یقیني خبره ده، په دې کې داسې نه دی چې دا یو د تجربې خبره ده او یا دا ګوري چې دغه رقم سیکه نسي، نه، یقیني خبره ده چې د الله رسول کم فرمایي یا الله جل جلاله په قرآن کې کم احکام فرمایي، دا به په یقین سره دغه رقم کیږي. په دې کې هیڅ شک والله بالله کسته، ځکه الله په قرآن کې فرمایي چې الله د محسن احسان نه ضایع کوي، یعنی دا معنا چې په آخرت کې د دې عوض الله تعالی ورکوي چې عوض د خلد جنت او د الله رضا د الله به ورسره راځي او الله به ودته خپل دیدار ورښکاره کوي، الله به د سره دیدار دی، به د الله سره دیدار کوي او خدای پاک به په خپل برای راست د سره کلام کوي، خبرې به کوي، لیکن چې هغه انسان پر سیده لار باندې روان سي. نو لہذا چې نبی علیه الصلاة والسلام کم پرهیز مرترا شي چې د دا شي څخه نهي وکي، د دا شي څخه منع وکي، د دا شي څخه بند سي، دا ستی د پاره نقصان ده شي دی، دغه شی تی و دوزخ ته کشي و دوزخ ته میرسوي او دا بستی د پاره د دوزخ یو ذریعه اسباب جوړ سي، او چې کم شی راشي چې دغه علاج دی، دا دوا ده،
دا به استعمالې دا شی به تی ډایرکټ و جنت ته رسوي او دا شی به ستې دپاره د صحتمندۍ یو شی جوړ سي یو سبب او ذریعه جوړ سي هغه شی دی چې نبي علیه الصلاة والسلام په حدیثو کې او الله تعالی موږ ته په قرآن پاک کې ټول شان هر سره ښوولي یعنی دا صرف په تجربه رسېدلی چې ما ډاکټر ورکړي د شلومبې وخوړی ډېر سخت نقصان درته کوي ډاکټر راته وویل که دې فرض که پلانکی شی وخوړی د غوایي غوښې دې وخوړلې دا ډېر سخت نقصان دی د انسان دپاره دا زما د ناجوړي دپاره نورې زیاتې زما ناجوړي لیکن دلته چې د الله رسول وایي جومات له راځه لمانځه له راځه روژه نیسه زکات ورکوه حج کوه چې استطاعت ته لارې لرې دا شی کوه دا یې زموږ دپاره دوای راښول دي موږ هغه دوا نه استعمالوو د هغه رقم یې بیا پرهیز راښولی دی چې زنا مه کوه حرام مه خوره حلاله روزي خوره او حرامه روزي مه خوره او دغه رقم زنا مه کوه شراب مه څښه دروغ مه وایه غیبت مه کوه چې الله څه درته وایي او کوم شي څخه منع کړی د هغه شي څخه منع څه چې د کوم شي ته امر کړی د هغه حکم فرمانبرداري وکړه دا بیا زموږ لپاره علاجونه راښولي لیکن موږ علاج نه کوو دوا نه استعمالوو او پرهیز چې دی هغه نه کوو چې الله د کوم شي څخه بند کړي چې دا شي څخه پرهیز رسول د کوم شي څخه بند کړي هغه نه کوو دا به د انسان دپاره حقیقت د هلاکت ذریعه ګرځي دا معلومه خبره ده چې په دنیا کې یو ادنا طبیب ادنا ډاکټر انسان ته وایي نبی علیه الصلاة والسلام خو د طبیبانو طبیب دی د حاکمانو حاکم دی د ډاکټرانو ډاکټر دی د دنیا او د آخرت حاکم دی د دنیا او د آخرت حاکم او ډاکټر او طبیب دی نو چې رسول الله کوم خبره کوي هغه به حقیقت دغه رقم نه په دې کې هیڅ شک ولا بلا کسته چې نبی علیه الصلاة والسلام وایي د کوم شي څخه منع سي باید هغه څه موږ منع سو د دې علماو پر خبرو باندې موږ عمل وکړو د علماو خبرې واورو او د دې موافق بیا خپل زندگی تیر کو مفتي عبد الجبار مفتي عبد الجبار خدایا استاد دین خادم بچی د هوا ادم خدایا استاد دین خادم بچی د هوا ادم